أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا ما ته وحی شوی دا چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره واورېدو بیا لاړل او د خپل قوم خلکو ته وویل مونږ یو عجیب قرآن اورېدلې دی چې نه غلار خلکو ته خي ځکه پر مونږه ایمان راوړې دی او اوس به مونږه هرگز د خپل رب سره څوک نه شریکو وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا او دا چې زمونږ د رب شان ډیر لوی او اوچت دی هغه د ځان لپاره څوک خزا یا زوی نه دی جوړ کړي وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا او دا چې زمونږه ناپوه خلق د الله په باره کې د حق نه خلاف ډېری خبرې کوي وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا او دا چې زمونږ خیال وو چې انسانان او پیریان د الله په باره کې هیڅ دروغ نشي ویلې وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا او دا چې په انسانانو کې سخلکو د پیریانو په سخلکو پوری پناه غختلا په دې طریقه هغوی د پیریانو غرور نور هم زیات کړو وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا او دا چې انسانانو هغه ګمان وکړو لکه څنګه چې ستاسو ګمان وو چې الله با څوک رسول نه را لېږي وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا او دا چې مونږه اسمان ولټو نو اومولیدو چې هغه د څوکیدارانو نه ډک دی او د شغلو باران ودیږي وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا او دا چې اول با مونږه د اوریدلو د پاره په اسمان کې د کېناستلو د پاره سزه مندلو خو اوس چې څوک پټ پټا د اوریدو کوشش کوي نو هغه د خپل ځان د پاره په انتظار کې د شغلې یو ستوري منډي وهون کې مومي وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا او دا چې مونږ په دې نه پوهېدو چې آیا د ځمکې والو سره د سبدي معاملې کولو اراده شوې ده او کو دا غوي رب هغه ته نه غلار خودل غواړي وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا او دا چې خلق په مونږ کې صالحان دي او سود دینا د کومې مرتبه والدي مونږ په مختلفو طریقو کې تقسیم شویو وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا او دا چې مونږه پوهېدو چې مونږه نه پزمکه کې الله عاجز کولې شو او نو ورلا په تیخت شکست ور کولې شو وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. او دا چې مونږه کله د هدایت تعلیم واورېدو نو مونږه پری ایمان راوړو. اوس چې هر چا په خپل رب باندې ایمان راوړو نو داغه سربا د حق وهلو یا د ظلم کولو سیره نوي. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. او دا چې په مونږ کې ځینی مسلمانان یعنی د الله حکم منونکي دي او ځینی د حق نه به طرف دي، نو کوم چې اسلام د اطاعت لار اختیار کړه هغه د خلاصي لار ولټوله، او څوک چې د حق نه به طرف دي هغه د دوزخ خشاک جوړیدونکي دي. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا ما ته دا وحی هم راغلی دا کو خلق پنی غلار باندې په مضبوطیا سره تللې نو موږ با په بو خماړو کولې د پاره د دې چې په دې نعمت سره داوی ازمیخت وکړو، او څوک چې د خپل رب د ذکر نه مخ اړوي دا رب هغه په سخت عذاب کې اخته کړي. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. او دا چې جمعتونه د الله د پاره دي نو په هغه کې د الله سره بل څوک مرا بلای، او دا چې کله د الله بنده داغه د بلنې د پاره ودرېدو نو خلق په هغه باندې د حمله کولو د پاره تیار شو. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې زه خو خپل رب ته आवाज کوم او داغه سره څوک نه شریکوم. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. ورته وایا زستاسو د پاره نه د نقصان اختیار لرم نه د سخېګړي. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ورتوایا ما د الله د گرفتنا هیڅوک نشي بچ کولای او نه زه داغه د لمن نه بغیر بل د پناه ځای مندشم. زما کار د دینه بغیر بل هیڅ نه دی چې د الله خبره او داغه پیغامونه ورسوم. اوس چې هر چا داغه د رسول خبره اونې منله داغه د پاره د دوزخ ور دی او داسې خلک با باغی کې همیشه اوسي. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. دا خلق د دې خپلې طریقې نه منکیږي تر دې چې کله هغه سیز وویني چې داغه ورسره وعده کیږي نو دوی ته به معلومه شي چې د چا مددګاران کمزوري دي او د چا ډله پشمار کی کم ده. قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا. ورته وایا ما ته نه معلوم چې د کم سیز وعده ستاسو سره کیږي چې هغه نږدې دی یا زما رب داغه د پاره سو اوږده موده مقرروي. عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. هغه په غیب عالم دی، هغه هیڅ چاته د خپل غیب خبر نه ورکوي سوا د هغه رسولنا چې هغه د غیب د علم ورکولو لپاره فخ کړی وي. نو داغو وړاندې ورستو هغه محافظان مقرروي د پاره د دې چې هغه ته معلومه شي چې هغه د خپل رب پیغامونه ورسول او هغه داغوی د پورا ماحول نه چاپېره دی او یو سیز هغه شمارل دی.